نو ځکه وایي ما وایي علم يمتنع فيشمل الواجب والمنكر او ممتنع د اسم الله نه راځي نه کنه ها کته راشي کوم د رسیدو نه کته کوم د رسیدو به مان كان ذلك الشمس شو قول وامتناعي كمفهوم واجب الوجود شو كده او ما امتناعي لك كواكب السياره شو لكل اول يعني لكل او باب فلكياتو کې پوښه کې دنا حسابيږي اوس نه لوټي ښه قول ادمي عدم التناعي نغي مثال ما خلق معلومات الباري كمعلومات الباري عز اسمه يا كالنفوس الناطقه على مذهب الحكماء اگر چې زونه جوړې ما په نه کې خدای سره د عمل کا هر کله چې موږ ته کلی تعریف کو سره د مقابل خپل نه چې جزئی ده به یو تقسیم کو د چا د کلی اقسام سته وتا اوس چې کوم ده نه د یو دوه کلیین منځ کې کنه څه نسبت کې دی شي دوی څلور نسبتونه په دې کې متحقق دي خدای نسبتونه موږ د دوه کلیانو منځ کې بیانو او نه بیانو کنه د چې دا کوم کار کې د دوه کلیانو منځ کې نسبت بیانې نسبت ته مباینه نسبت ته مساوات نسبت ته عموم خصوص مطلق نسبت ته عموم خصوص من وجهه ځکه چې دا څلور نسبتونه هم د دې کلیانو په منځ کې کېدای شي او نشي کېدای په مابین د جزئیانو کې نشي کېدای په مابین د جزئیو د چا کې د کلی کې پای کې بعضی کې دي شي څلور وانه پکې نشي کېدای پوښي دا نشته پکې شته خو نسبت خو نه شي منځ کې وي خو جزئیان نو صرف پکې تباین سړي یو جزئي بل څه تباین زید عمل نشي کېدای عمل په بکنه سره او که یو جزئی یو کلی دا جزئی به د دې کلی جزئی یا به د بل کلی جزئی کده دی نه یوازې په کې نسبت ته خصوص مطلق ده کده بلی بیا دا کلی یو ده د جزئی د دې کلی جزئی نه ده د بل کلی جزئی ده لکه د زید او د انسان لکه د زید او د بقر تمنځه زید جزئی ده بقر کلی ده خدا زید د بقر سن ده فرد نه ده بیا په کې تباین ده دو جزئیو جسر تباین که یو جزئیو بل کلیو نو دا جزئی د دې کلی جزئیو نو عموم خصوص مطلق ته یوازې او که د دې جزئی د دې کلی جزئی نو بلکې د بل کلی جزئیو نو یوازې تباین ده هغه چې څلور وانه کې دي شي هم مباینت هم مساوات هم مطلق هم خصوص من وجه دا یوازې کې دي چې په مابین د کلیانو کې ځکه دی وی الکلیان ان تفارقا پوښي الشیئان نوې حتی چې شامل شي جزئیان ته هم جزئي کلی ته هم ځکه دا الکلیان په ځای کې الشیئان وی نو بیا مطلب دا شي چې مطلق د شیزونه چي دي یعنی مطلب چې دوه کلی وي کو دوه جزئي وي یو جزئي بل کلی دا څلور وانه نسبتونه په ټولو صورتونو کې دي شي حالانکه دا څلور وانه صورتونه څلور وانه نسبتونه راتل د یوازې تر کلیانو ته منځدي تکفه نو ځکه چې کوم د تخصیص کو د الکلیان نو خبر اوس حاصل د خبره دا څلور دا د کلیان مخالي نه یا به هر یو کلی د بل کلی په ټولو افراد صادق الفاظ یاد ساته دا هر کلی به د بل کلی په ټولو افراد صادق ته دې لیکيږي د دوه کلیانو ته مساوین ولیکيږي ټکی متساویان او نسبت پکې د مساوات ته کنه لکه انسان او ناطق شو انسان د ناطق په ټولو افراد صادق دی او ناطق د انسان په ټولو افراد صادق دی د دې رجع کیږي دوه موجبو کلیو ته یو موجبه کلیه به هغه جوړ شي چې دا احد الکل احد یو د کلیین موضوع شي او دا بل کلی ورس شي محمول شي لکه كل انسان ناطق انسان د موضوع کو ناطق دسکو ټیک شو ترجمه هدا ده هر فرد د افراد د انسان باندې ناطق صادق ده او چې هغه څوک كل ناطق انسان کنه نو داوم اجي دا عکس چې کوم ده مله عکس دا چې دا بل موضوع کې او دی ورسکه محمول کې لکه كل ناطق انسان هو نو ترجمه دا شي په تمام افراد د ناطق باندې انسان محمول له نو رجع د دې څه ته وشو دو موجبو کلیو ته وشو یعنی کته چرته د دو کلیانو په منځ کې
د مساوات قائل کېږي نو تا لپاره به معیار دی چې دوه موجبه کلیه ته جوړ کا ار یو موضوع کا اخر محمول کا موجبه کلیه به جوړ شي کل انسان ناطق و کل ناطق انسان پوهیږي او که چرته د هر یو کلی کدا کلیان داسي چې یو د یو په فرد باندې دا یو کلی د بل په فرد نو صادق هغه هم د په فرد نو صادق د تفارق کلی وای د دې تعبیر په د بل ته تصادق کلی من الجانبین وای او د ته تفارق کلی من الجانبین وای ته پوهیږي نه پوهیږي پکې اوس خبره ځان توکا بیا دې ته لکه چې کوم ده سو مباینت لکه انسان شو او بل طرف ته فرض شو فرض د انسان په یو فرد نه صادق لکه چې انسان د فرض په یو فرد نه صادق ٹھیک شو د دې رجا کیږي دو سالبو کلیو تا په دې شان سره چې یو د کلیانو د دیونه موضوع او اخر ولا محمول کا او جوړه کتنا سالبه کلیه هو لا شيء من الانسان بفرض نشته یو فرد د افراد دو کله انسان فرض ولا شيء من الفرس بإنسان نشته یو فرد د افراد د فرسنا انسان څه نو ماده شي کدا کلی د دې بل کلی په یو فرد نو صادق او د قسمه عمل دا بل طرف نه هغه هم د په فرد دې ته ویل کیږي چې کوم ده سو مباینت تباین وته کباب تفاعل ته به کباب مفاعله ته به تا هغه مطلب یو راځي او د دوانو کلیین ته متباینین وایي لکه الته نسبت ته تساوی وي یا مساوات وي او کلیین ته متساویین ویل کی ته پوښښ کنه الته رجع شو دو موجبو کلیوتا الته رجع شو دو چاته سالبو کلیوتا وسرا شوم خصوص مطلق دا یو کلی د دې بل کلی په ټولو افراد صادق ده لکه انسان او حیوان د انسان په ټولو افراد صادق ده څه او دا بل بدته په ټولو افراد صادق نه دي ته لګيږي عموم او خصوص مطلقه عموم او خصوص او دا انسان د حیوان د انسان په ټولو افراد صادق خو انسان د حیوان په ټولو افراد صادق ته دې رجع کیږي یوې موجبه کلیه دې رجع کیږي یوې موجبه کلیه ته او یوې سالبي جزئیه ته څه ده او بل سالبي جزئیه ته لا کلکته کل انسان چې کوم د شي حیوانونو یعنی پداشم سره چې اخص موضوع کې عام ولا محمول کې نو رجع به شي موجبه کلیه ته په پوي کنه څه شي موجود شي چې اخص شي موضوع شي او عمل شي رجع وچاته شي موجبه کلیه ته او چې عام موضوع شي اخص محمول شي بیا به رجع شي سالبي جزئیه ته بعض الحيوان ليس بانساننا چې وسیو طالب سر ورقه ورا پورته شو وی چې تی سالبي جزئیه ترجمه کنه موجبه جزئیه مطلب به شنه نه شي څه چې بعض الحيوان شي انسانونو ٹھیک ده وای نه د خبره ذکر مده کې چې په منطق کې چې کوم ده مخالف طرف چې کوم ځای مخالف معتبر نه وي څه مطلب نه او په دې کې مطلب دی چې اوري کنه په دې کې دغه نه کتل کېږي لکه مطلب دا چې د بعضل کمزه کې چې موجبه کلیه صادقي منطقيان التا موجبه جزئیم صادقي كل انسان ناطق کنه نو منطقيان وی بعض الانسان ناطق نو صحیح دی ولی بعض انسان ناطق دی وی مفهوم مخالف من نه معتبر او سوی دا من دا نه وجه دا نور ندی د بعض دوی بعض انسان ناطق دی دا بعض انسان چې موږ ته سو کسان په دې کمره کې ناشو موږ ناطق نه بعض انسان ناطق کنه کته چې دې خو معلومیږي چې بعض نور ندی وي ته چا ویل ته چا خبره کله منطقيا مفهوم مخالف نه معتبر اب نور ته نه ویل چې هغه ندی نور به خدای چې هغه هم دي نو ته دیو جنا که چرته موږ دې شی وایو چې راځي یو موجبه کلیو ته شوبل موجبه جزئی مطلب موجبه جزئی خو په هغه ځای کې هم صادقي چې الته یې سي ایجابي کلی موجبه جزئی کله صادقيږي لکه دا د کل انسان د خناتقون کې ایجابي کلی نو او دلته کې چې کوم د ایجابي جزئی صحیح دی غلط دی ولی دوی د عدم اعتبار د دینه مفهوم مخالف لرا د څوک به دا ګمان کی چې دا تا چې یو ترته موجبه کلی وي کل انسان حیوان نو دلته ایجابي کلی دی
او ته چې بعض الحيوان انسان نو دلته هم ایجابي کلی پاتات کې خدای باسي تعبیر په ایجابي جزئی سره کړی نو دی وجنه کار به ونشي کار به او موږ د بعض له ایجاب د بعض له سلب زموږ په کار دی نو چې بعض له سلب په کار دی ایجابي جزئی تعالی دا کار نه کوي نو خامخا سالبه جزئی وای څه وای څنګه وای بعض الحيوان ليس بانسان تپوش دې ته ویل کېږي عموم او خصوص الکه دې ته عموم خصوص مطلق ولې وای لکه مباینت ته مباینت وینو د مباینتو تفارق کلو مساوات کلو مساواتو یو بل سره برابرتیا په صدق کلی کې من الجانبین هغه ته موږ مساوات وي تساوی وته راته وای چې دې ته عموم خصوص مطلق ولې ته خدای وبخا وای دا څه وته لګ اري ځکه چې پوره چاته لا شمو خصوص من وجه لا ولې ځکه او دا مطلق والد هغه من وجهین په مقابله کې ده لکه الته من وجهین چې کوم ده تاسو دکو جدلته په مطلقون مزدکه اګه وای چې داغه مخیره توه هم د تفهیم ګورا دلته د یو د عموم چې حیوان ده او د بل د خصوص د عموم د عام د عموم من كل وجه ده مطلقاً دا سمانه او یو وجه نشته چې په وجه سره په دغه خصوصي تا ته معلومه ده چرته په وجه توجه سره چې کوم ده حیوان د انسان نه خاص ده کله ته معلومه جوه کنه لري او دا انسان د خصوص په نظر سره چاته حیوان د خصوص من كل الوجود یو وجه به د عموم نشته دا چاته معلومه ده چې انسان هم د حیوان نه په وجه سره عام ده دلته مطلقاً په معنا چا ده من كل وجه په معنا سره ده د عام د عموم او د خاص د خصوص په تمام وجوه سره ده په تمام وجوه سره کنه پوښه په حیوان د انسان نام ده په تمام وجوه سره چې کوم ده ولې نشته چې کنه پوښه په انسان د حیوان نه چې کوم ده څه عام شي بلکې انسان د خصوص په ټول وجوه سره ده ځکه شو راشه بل طرف ته عموم خصوص او یا به کوم دی نسبت عموم خصوص من وجهي د هغه په بعضو افراد صادقي هغه به د په بعضو افراد صادقي کنه د دې رجا کیږي چاته لکه حیوان او بشو او رجا کیږي چې کوم دی دو سالبو یوې موجبه جزئیه تا یو چاته ځکه دا استادان موږ اوریدلی چې دا دوه درې ماده غواړي یو ماده اجتماعي یعنی د شو مثال ماده مراد مثال دا چې مثال پکار دی چې دوه پکې جمع شي یو دا چې مثال بل پکار دی چې دا یو پکې دا بل پکې نه او بیا یو بل دریم بل مثال پکار دی چې د دې اشتحاق شي چې دا چې کوم پکې وو هغه پکې نه چې کوم پکې نه هغه پکې وي ته پوهه کنه په لکه حیوان او بیس کې دا څه ده حیوان مهمي او بیس بومي لکه سپین غوای سپینه بده نو ویل شي چې بعض الحيوان ابيض او دې کې تاخه چې کوم یو موضوع کې کوم محمول کې بعض الحيوان ابيض بعض الابيض حیوان ځوانه ویل شي او ماده کوم شو دا د اجتماع ماده ده د اجتماع سره نو د ماده اجتماعي بیان د لپاره موجبه جزئیه ویل شي بعض الحيوان ابيض لکه سپینه بده نو دا ماده اجتماعي ولا بیان کا دا یو دا موږ سره چې موجبه کلی جزئیه ته د موجبه کلیت جزئیه ته راځي کېدل دا د پاره د بیان د ماده اجتماعي شو خوښه او راځي کې دوه چاته ماده افتراقی ہوتا بعض الحيوان ليس بأبيض لکه ستور وای بعض الحيوان حیوان خو ليس بأبيض لانه چې کوم دې شوی اسود د تور ده کنه ليس بأبيض ده یا لکه دغه شو هاتيجي توخه شيء سبنجة تشاني كالفيل فإنه لا يكون إلا أسوا يو كلمة شتازيبه يطالب سبنوي ما يمون دلله او نو چا دلله په کتاب کې مدلل چې دک سپین نه زما یې کستا مطالعه وسیای جيبه خدای له خورا دنیا ده کنه پوښي چې سپین پکې چته وي تلله تا تلله تور کو سپینو تا تلله تور کو سپینو پاچا اته چی پل تنازل نو دا ما چې دلی ما ډیر ځکه ما دلی ډیر ځکه دلی په دوه دنیا ولیکن ما رأيت فيه اربيز ما بك سپینل نو طالب مطالعه ډیر وسیو نه پوهیږم چې حاصل کیاو کنه څه خبره لغوا شته ورجی په خبره ځان پوکا لکه تور آتشو
بعض الحيوان ليس بیاز دا ما دا افتراقی شوا دا جانب دا چانا یعنی حیوان یواز شتے ابیز پکی نشتا سبکی نشتا افتراق راغی دا چا دا حیوان دا ابیزنا او دا دی دا پار سالبه جزئیه دا پار دا بیان دا دی ماده افتراقی شوا او بلا اوس یو بلا ماده یو ماده افتراقی بلم دا کنا چه ابیز بئی حیوان بنایی لکه دا دیوال شو بعض الابیز لکه دا سپین دیوال بعض الابیز لکه دا سپین دیوال بعض الابیز لکه دا ستاره سپین پټکه بعض الابیز لکه دا سپینه چې کوم داسې شي دا کاغذ بعض الابیز لکه دا سپینه ټوپۍ ليس بحيوان نه حیوان لکه دا ټوپۍ دا دیوال له دا پټکه ده دا کله حیوان ده حیوان خو جوهر جسم نامین حساس متحرک بالراتوي پوښ دې کې دا خبره نشتا ټیک شو خبره ما پوهه نه پوهه نو حیوان شته نه ابيشته حیوان نشتا دا د ماده افتراقی څو ماده افتراقی وخته دو ماده افتراقی ایو ماده اجتماعی نو دا موجبه جزئیه لپاره د بیان د ماده اجتماعی شو د ماده او د بیان ته دې تر کې عموم خصوص من وجه نو دې ته هغه من وجه عموم خصوص من وجه ته ولوي ځکه دا چې کوم عام ده څوک ده حیوان ده چا عام ده د دې ابيزنا ځکه عام ده ابيز ته مشامل له او اسود ته مشامل له حیوان ځکه بعض حیوانات اسود او بعض سي ابيزي نو دا غن عام نشو عموم څه دوی چې د تم شامل او غیر تم شامل څه ده نه نو په دې وجه سره د عام شو نو هغه شو په دغه استراحه شو نو د عموم او د هغه خصوص دی او خاصه وجه نشو بل طرف ته ابيز هم عام ده چې نه حیوان ابيز به حیوان به کله به حیوان او کله به حیوان نه ٹھیک شو نو ابيز هم چې کوم نه شو تحقیقا لمعلوم شامل ده دتهم او غیر تهم ابيز نو هغه هم عام شو خو په دې په بل وجه سره ده عام شو نو د هر یو عموم کنه هغه په خاصه وجه سره شو او چې په کومه وجه سره عموم نه نو دا بل خصوصا په هغه وجه سره ده او چې بل طرف ته ګورې نو د دې بل د عموم با دا بل به هم عامي ددنه خو په بل وجه سره او په هغه وجه سره به د دې بل خصوصي دو نو عموم او خصوص من وجه زکه شو دا من وجهين په تقابل ده مقابله ده مطلقاً کې شک پويږي په کټګوري برمتن تلالو ګولا الکلیان تفارقا کلیان کدا کلیان داسې چې دیو بل نه په طریقې د کلیت سره جدا وې او دا رب وفرد نو صادق هغه فمتباينان یعنی فهما متباينان جزاء جمله ښه والا يعني وان لم يتفارقا كليا كتفارق كلي بكينو نتفارق كلي نو فان تصادقا كليا كتصادق كلي من الجانبين فمتساويان يعني فهما متساويان تكشف او من متن کې کنه او من جانب من متن پیدا ورقيزهما كبيدا او من جانب واحد فعم خصم مطلقا كلام بيمز كي ورقيزهم بالعكس پیدا او الا فمن وجهنا تكشف كتشرح تكوشجي والکل یعنی کل کلیان لابد هر دو کلی چې دي د هر دو کلی څخه وایي چې په دو جزئیانو کې په جزء کلی کې نشي کېده لابد من ان يتحقق بينهما ضروري ده چې متعاقد شي د دوه ترمنځ احدى النسب الاربع یو د نسب 40 جي كم يهده التباين الكلي والتساوي والعموم خصوم مطلق والعموم خصوم من وجه وذلك لانهما او دا تحقيق د دين 47 داله چې دا دوه کلیان چې اما لا يستغشي منه ما لا شيء من افراد الاخره یا بده یو د بل په اسفاد باندې صادق او یستقیا بصادق فعل الاول بنا باول باندې چې نه صادق فهما ما متباينان هما يرسلوا اسقام مثلا کې نو کنه او فلك الانسان والحجر ما تستملوا النكتة كي فإن الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق الحجر والحجر لا يصدق على كل ما يصدق الإنسان دا نكتة لك الله غلط لك الله إيه فإن الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق الحجر إيه فكل لا صادق فبار صادق ده لا اسمعوا بقى فإن الإنسان لا يصدق على شيء مما يصدق عليه الحجر نكتة دي لك ويا مولاقيا نكتة لك بويك بينوها ذكر فإن الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق الإنسان لا صادقي بكل على ما نكنا إن بكل لا صادقي ببعض صادقي صفات جوړه شي لسنو بکر دلا وعلى الثاني بنا فثاني باندې يصدقي نو يصدق بزو کې فإما لا يكون بين صادق سره خوشتا خو
لا يكون بصدق كلي من جانب دو طرف صدق كلي نشتي او يكون او يا بده طرف صدق كلي وي يا بده طرف صدق كلي نه او يا بده طرف نه وي فعلى الاول چې دو طرف صدق كلي نه كل صدق بالكل دو طرف نشته جزء صدق شته كلي نشته فهما عم واخص من وجه كالحيوان ولا بيز ما ويكم وعلى الثاني بثاني بين صدق كلي بده دو صدق كلي بده وي دا صدق كلي مخالف فإما يكون صدق كلي من الجانبين يا بدا دوان طرف صدق كلي او من جانب واحد يا بدا طرف نه فعلى الاول چې دوان طرف مفهوما متساويان كالانسان والناطق ولو كان مثال وعلى الثاني چې دیو طرف نو فهما عم واخص مطلقا كالحيوان والانسان وشو فمرجع التساوي ما مرجع ما بيقرا کنه ما ویل سمخت ها نو رجع کیږي دا تساوي الى موجبتين كليتين خو دې کته ته معلوم چې هر یو مو هر کنه په یو کې به یو موضوع اخر محمول شي په خپل کې با کړ شي او ایجاد کړي په دوه طرف تراشي نحو كل انسان ناطق وكل ناطق انسان ومرجع التباين الى سالبتين كليتين لك لا شيء من انسان بحجر ولا شيء من الحجر من انسان ومرجع العموم الخصوص مطلقا الى موجبه كليه یو موجب کلیه او موجب کلیه برشي او بل بس سالبه جزء کامه موجب کلیه کې موضوع به عام شي او محمول به نه موضوع به اخص محمول به عام شي ماته كل انسان حيوان انسان موضوع به اخص او عام به محمول شو وسالبه جزئيه او یوې سالبه جزئيه الموضوع على عام ومحمول على خاص بعض الحيوان ليس بإنسان نحو كل إنسان حيوان دا المثال شو بعض الحيوان ليس بإنسان دا تهم ومرجع العموم الخصوص من وجه لا موجبة جزئية هي مادة الاجتماعي شو كنا والسالبتين هما مادة الافتراق لك بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحيوان بسم الله الرحمن الرحيم ونقيزاهما كذلك هر کله چې فارغ شو د بیان د نسبتنا په مابین د نفس کلیینو کې اصلي کلیینو کې لکه انسان او ناطق په دې کوم نسبت ده انسان او ناطق نسبت عموم نسبت مساوات دي اوس منګه چې په کوم عینینو کې نسبت مساوات دي نو طالب تاسو کې دې علامه تفتزانی شه چې د تاسو دو عینین په من کې چې نسبت مساوات ده لکه د دې بنقیزینو کې چې کوم ده پای کې بس کوم نسبت دي نقیزین د انسان نقیز لا انسان د ناطق نقیزو لا انسان او بناتک خو نسبت مساوات شو خدارته وای تفتزانی شه لغي وخت وما بين د لا انسان او د لا ناطق کې چې نقیزین د چالي د انسان او د دې کې څه کوم نسبت ته دی وای دغه شانتي لکه څنګه چې په عینینو کې نسبت مساوات په نقیزینو کې به هم نسبت مساوات دي ادا عبارت دا خبره ده په الفاظ ونقيزاهما ما څه چا راځي دغه متساویان دغه چاته دا متساویان چې دي چې څوک نقیزین دي نو کذالک دا کاف سره دغه شانتي دي یعنی هغه هم متساویان وي تشو بلل شي بلد فإن تسابق كل من جانب متساويان ونقيزهما نقيزين ومسين كذلك دق شانتي ده يعني عليكم نسبة مساوات ده دعوة شما أو توقع سيدة وهر دعوة هذا بار لابد له من دليل دليل بكار ندرس لنا ونقيزهما كذلك أي نقيزين متساويان أيضا متساويان ده أيضا متساويان كذلك لا غيره مستخد تګه کذالک څه مطلب ايه ذالک دا کذالک خو ته دوه غره مرکب ده د کافنا کاف تشبیهنا او د ذالک اسم اشاره ونقيزاهما نقيزين د متساویانو تا ته خبره کوم کا پشانت ذالک د تغه ده د چا ده يعني لکه څنګه چې پاینینو کو داغه تفسیر وسکو يعني ان نقيزه المتساویان ده نقيزاهما فإن مجرد نقيزهما نقيزه المتساويان ايضا متساويان كذلك وشي نو سوات نو معنا من کړه ما ته پوښتنه چې
صدق كل واحد من الكلين على جميع أفراد الآخر. صدق كل من الكلين على ما يصدق عليه الآخر. دي شو مساواة ظهري. صدق كل من الكليين على ما يصدق عليه الآخر، على كل ما يصدق كل سروج، على كل ما يصدق عليه الآخر. صدق ظهر واحد كليين لكن إنسان ناطق هل على كل ما طولها ما عبارة أفراد، طولها أفراد يصدق عليه الآخر آخر في صادق ده. بس خبر بيك أنا نقيضة تكشف نقيضاهما كذلك. خبر بوشي كلي بوشي وصدور رجي تيتق خبرك أي كل ما صدق عليه أحد النقيضين. شوف عينين كده خبر وما تقول رجي شيء صدق كل من الكلين على كل ما يصدق الآخر، بس صدق كل من النقيضين على كل ما يصدق عليه النقيض الآخر. ثم تجي كما خبرته بعينين كانوا نقيضين كم كانوا ده نقيضين كجا مساوات شو خدا نقيضين هم كليين كانوا نو صدق ظهر واحد نقيضين فطولها ما يصدقيه في نقيض آخر. ده مساوات ده لا إنسان فطول أفراد لا ناطق صادق ده أو لا ناطق فطول أفراد ده لا إنسان صادق ده. أي كل ما يصدق ما صدق عليه أحد النقيضين طول ما عبارة ده شو ده لا إنسان ده أفراد ده أحد النقيضين مصداق سوق برضه ده لا إنسان ده. يعني كل ما يصدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر، صدق عليه فدق طول ما أن مناخيز آخر صادقين. إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر، إذ لو صدق كشف صادق شيء أحدهما يود دي دورنا بچانا وستا إذ لو صدق دليل شروع سكون جيب خبر زن پاک داش زن پاک کنه دلیل بد شو حاصل په یاد داش زه خدا دا ولرم چې لا انسان په چا صادق دی نه نه ته په هغه سکی لا انسان چې په چا صادق دی نه ته په هغه سکی او لا نه ته چې په چا صادق دی هغه لا انسان صادق دی. هر واحد به صادق دی په ټول هغه باندې چې اخر کې صادق دی د نقیزین نه فکر ویم لا انسان چې په چا صادق دی لا ته نه د چې په صادق لا انسان صادق. اوس که ته یې نه منم ته نه منم مطلب بداشي چې لا انسان په چا صادق شو ته چې لا ناطق په نه صادق څه به کنه لکه دې کتاب ته ورمال اصلي دې کتاب ته ورلای لا انسان په صادق ده کنه ده لا انسان ده کتاب ده زوین چې لا ناطق په صادق ده څو په صادق ده ولې ذکر ز د مساوات مدعين بينهما اوس کته چې لا انسان په صادق دی او ته د مساوات نه منې خو لا ناطق په صادق نه کنه چې لا ناطق په صادق نه نو څه په ناطق صادق نه کنه ولکه لا ناطق په صادق نه بعد دا غیره چې لا انسان په صادق شي ده لا انسان خو دغه زوره زه په صادق شي مو ولا ناطق په صادق کنه صادقيږي وای سره نه مني او چې دغه مساوات نشته نه صادقيږي چې ته نه صادقيږي چې څنګه صادق شي بیا ناطق په صادق شي ولې کته چې لا ناطق په صادق نشي او ناطق په صادق نشي ارتفاع د نقيزين براشي ځکه دا لا ناطق او ناطق نقيزين دي یو د بل نقيز دي دواړه دي مشنه پورته شو اجتماع د نقيزين چې څنګه ناروا ده ارتفاع د نقيزين هم سره نو خامخا چې لا ناطق په صادق نشو نو په حکم د دې خبرې سره چې ارتفاع د نقيزين ناروا ده نو خامخا په څه صادق وي او چې ناطق په صادق وي اوس په خام مخه انسان سره څه به صادق وي ولې اصلي خبرې کوم زموږ ستاسو کلام نشته چې اورته نه اوري ما خبر تاسو ته وکړه چې دا یجوز چې راغله په دغه ځای کې
يجوز صرف لضرورتك فكافيه کې او یا راغله په مفعول معهوبه باس کې هل تجاز او جاز او کنه يجوز هل ته کوم دینو په دلته کې جواز په دې کتابونو کې ومنطق کې امکان یو معنا لري کنه او امکان په دې قسم ورکو کنه هو پکې دې وجنه دالتا يمتنع ولا يمتنع دا تفسیرات التکیخه نو ما تاسو ته وی چې څه دا يجوز صرفه کې چونکی لږ ضرورت هم راغله او دا غي د ضرورت نه خو بیا چې کم دنه واجب شو کنه چې ضرورت نه خو بیا واجب شو اوري کنه اوري لکه د شهرونو چې هغه پیش کړل په شارح جامع رحمت الله صحیح ده او بیا تناسب ویل نو الته واجب نه پوښتنه کې سلاسل او اغلاله دا ځای نو چې دا د جنو غلې اوس موږ د شیو کمال نشه پکار دلته خلک اعتراض کوي چې جواز جایز وي ته چې کار کو ته پوښتنه کول نه کول یو شانتي کنه پوښتنه به جایز دی کنه پوښتنه دا کارو کې کوونه کې او اننګ په دې ضرورت وجنه کې خو نه کول نشته الته خو ضرورت خو دا صرف چې کوم دی واجب دی بیا ته موږ مجبور مستوي چشتا چې جواز په معنا د امکان عام کو امکان عام مقید بجانب الوجود کو او ما تاسو امکان عام مقید یو صرف د جانب د عدم وجود ضروری وي او کنه ضروری وي یوه ضرورت دی او کنه د تناسب څه شو دا راز دی الته دغه په معارف الکافیه کې دلته دغه يجوز کې د امکان د پنځه د دغه قسمه تفصیل سره ما بیان کړی ښه وګورئ ښه خوښ کته چې دا ما تفصیل سره ملاشي نو فذهب هناك ثلاثه تشوي ما في نفسه څه ها نزه دغه ځای وګورئ بس ښه يجوز صرفه ثلاثه ان شاء الله چې کوم د پرشه د تملوش خدای خو راشي نو د تفسیر په چا سره کې با چرته چې جاز او يجوز یا امکان يمكن امکانا او امکان عامي او مقيد بجانب الوجود ترجمه په چا سره وکا فلا يمتنع سره وکا او لا يمتنع دا شی مفهوم ده چې متناول ده پوښي په واجب ته هم او چاته ممکن ته په امکان خاص باندې هم ځکه دوه لا يمتنعون او یو ده کوم یو امکان عام مقيد بجانب العدم دا ما تاسو ته تقید سم نه وکړ تعین د جانب موافقو کو چې اوس جانب موافق هغه څوک شو عدم څوک شو نو مخالف طرف څوک شو دغه امکان خاص امکان عام سلب جانب مخالف وس یقیني تور باندې څوک شو وجود شو نو سلب ضرورت د جانب چاره شو وجود نشو اته هغه ضروري نشو عدم اته موافق څوک دی عدم ده هغه ضروري وي او کني که ضروري وي عدم چې ضروري هغه ته ممتنع وي هغه د یو قسم شو او فرد شو او ممکن په امکان خاص بل فرد شو ولې لکه څنګه ممکن په امکان خاص هلته بل شو ځکه دلته مخالف طرف چې وجود د ضروري نه ده او دغه خو عدم ضروري وي او کني کې راسو راځي ممکن په امکان خاص پکې راغی دې وجه چې کله کم ځای کې کړو امکاني ها لکه دلته وساخه نو چې ممتنع لاندې من داخله او الغالط او امکان يمكن راشي جاز يجوز راشي نو هغه امکان عام مقید بجانب العدم ممتنع به هم دغه افراد نشي او ممکن په امکان خاص به هم دغه افراد نشي او دغه ترجمه په سره کې لکه دا بل ترجمه ته پلان ته او سره دغه په لا یجب سره کې صحیح ده کنه ځکه ممتنع هم لا یجب واجب نه کړي او ممکن په امکان خاص هم واجب نه کړي لا يجب سره تفسیر کوا او چې تاسو دا پته ولګیدا چې د ممکن په امکان عام مقید بجانب وجود ترجمه زو فلا يمتنع سرکم او د ممکن په امکان عام مقید بجانب العدم ترجمه په چا سرکم فلا يجب سرکم نو چې کوم ځکه وجود او عدم دوه ضروري نه هغه څوک ده ممکن په امکان خاص دا غو تفسیر به چا سره کوي په اجتماعي لا يجب ولا يمتنع سرکم لا يجب وجود هم ضروري نه لکه عدم ضروري نه ده ځکه چې ممکن له امکان خاص سره نو کې یو ځکه امکان راشي او یا جاز راشي يمكن او يجوز راشي او تعال امکان خاص اخلي نو تفسیر کوه التفلا يجب ولا يمتنع سره بس معرفت د چانه د اقسام ثلاثه د امکان او بس معرفت د دینه چې تفسیر د چا کېږي دا امکان خاص کېږي ترجمه به دغه کېږي په عربی کې فلا يمتنع ولا يجب او د امکان عام مقید بجانب الوجود دا غي تفسیر کېږي فلا يمتنع
يعني عام مقيد بجانب من آدم تفسير بكيكي فلا يجب ودردير مناسب تفسيرات ذكر ما قد توقع كله بس دا غينا وصل عشجي ترسول دوي دي وقت پوري دا مخکې چې کوم بحث دا د لفظ او د صفت تلفظ تکشه دلالة اللبس اللي شروع کړل موږ په دلالة اللبس کې د فترات کې بحث وکړو بیا په لفظ کې تقسیمات مختلفه مفرد مرکب مفرد تقسیمات مختلف تقسیمات او حتی چې د مفرد اخري تقسیم پر صحیح ده اوس راشه چې الله پاک دې بخا خدای پاک سره مغفرت نصیب کړي ٹھیک شو جی مخکې وسیله شو هغه خبره دا ده کنه چې اوس په مفهوم کې شروع کړو څه شروع کړو په مفهوم کې شروع کړو د دې مفهوم نو واخله دا لا مفهوم دا باسي ده کنه اوس په مفهوم باسي مفهوم چې کوم ده د دې دا اوس په مقصود کې شروع تر اوسه په باسو په لفظ او ما تاسو ته جمله رته کې ده منطق کې باسي د معرف حجت او معرف حجت قبيله د چانه معنا تکشو معرف حجت قبيله د چانه د معنا لما معنا باس لازم المقصود چې معرف حجت نه باس المقصود دا هغه د قبيله د معنا صحیح او مفهوم معنا یو مفهوم معنا دغه تذکر شاهد تعذيب وو چې شيء هغه ما حصل في العقل ما حصل في العقل کوم شي چې په عقل کې حاصل شي ځکه لفظ هغه چې ما يكون اما يتلفظ بالانسان تلفظ الانسان کې تلفظ هغه په جواب باندې او ما حصل في العقل دا په عقل کې دا ما حصل في العقل دې له حاصل چې د لفظ نه فهميږي المفهوم دې د بديل حاصل چې يفهم من اللفظ المفهوم دې له حاصل چې يعنى باللفظ ويقصد من اللفظ نصوت معناه او مقصوده دې له حاصل چې يدل عليه اللفظ مدلول وتو نو مقصد دې دا چې مفهوم او معنا دا شی واحد فرق چې کوم دی ذات یو د مصداق یو دی او اتحاد ذاتي دی په کې او تغیر اعتبار باعتبار انه يفهم من اللفظ هو مفهوم ما حصل في العقل باعتبار انه يفهم من اللفظ باعتبار ده باعتبار کې دا فرق اعتباري دی ذات خو یو ما حصل في العقل تقم ما حصل في العقل مفهوم تقم ما حصل في العقل معناه تقم ما حصل في العقل مدلول هو اعتباري فرق شو من حيث انه يفهم من اللفظ مفهوم من حيث انه يدل عليه بمدلول من حيث انه يعنى ويقصد من اللفظ فهو مقصود ومعناه تكشف عناه يعني عناية هو شيء ومعناه مثلا ذلك بيالتا نجد باسل كي معني ينو هو شيء يزل في مكان زل في زمانه او يبقى على الالات شو هو شيء يوصل شو او خبر معني ينكا تفيفات ثلاثة عرف كوشو أخير في بيت السحر معناه معنى مقصود عنها يعني نهاية صغيرة مقصود هنا أسرة شيء دا ما حصل في العقل دا غده هو شيء چې دې ته دغه زمون مقصود دی په دې ششکې په دې کتاب محرف حجت تقدیر معنا نه دی معنا نو بس باشورو اوس لاول به دا مفهوم چې کوم دی په قسم کې یو کلی دی بل څه یو کلی دی بل څه او ایک دا مفهوم داسو چې ممتنع او فرض د صيغه د په کثیرین څه ممتنع څه کوا زما د زید صورت زما ذهن تراغي زید صورت ما حصل في العقل تکشف او که فرض د صدق ځای د صدق فرض کوم په کثیرین کنه نو دا ممتنع څه ممتنع دی فرض د صدق دغه په کثیرین دا سره ممتنع څه چې هغه داغه د شی واحد نه صورت مخصوص شي بعد شی واحد من صادقي په شی اخر من صادقي څه تکمل نه راشي نو کوم ممتنع فرض صدق د کثیرینو دا څه شي جزء شو او کوم ممتنع فرض صدق د په کثیرینو ممتنع نه یعنی جائز فرض صدق د په کثیرینو باندې دا څه شي اوس په دې کې تفسیرات په خسته خطبه کې او د فرض او د خبرې په پوری ځای کې دلته د په مینې سغوجي کوم باس کړل سید جاني رحمت الله علیه د خندور کتاب ان شاء الله یزل مینې سغوجي نه ده به یو بل خسته کتاب د خسته په بیت بدیل نظام ان شاء الله یوم د کچل تخفیق وخراکو د شرح المطالعه او حاشیه د سید زاهدی
سند جرجاني شرح مطالع دې د قطبین نازي کړل هغه شرح کړل خو شي په هغه میر مطالعه کوي کنه څه شي جرجاني ټول څه د ان شاء الله چې صحیح ده نو په چې څه کې دا استادانو ته کتاب په دې باندې کې وایي میر مطالعه میر قطبي د قطبي او قطبي میر د موږ څه تکل میر قطبي به سره د میروي شرح مطالعه به سره د میروي ټیک شو او ساوجي به سره د اول ساوجي سره د میروي بیا قطبي سره د میروي اخر کې بیا څه مطالعه سره د میروي د میروي نه میر څو د شیخ شریف جرجاني سید العلماء سید الطريقه سيدا هذا كان خدا ما تقول جي التا غدير خيلك تقول لي قلت من ضمن خبرك شنو كتا شرط لازم شفت الشرط هو شفت كذا مزير مركزي لك خبرك زياد غرامش وقت زياد سيدا لما تنتوى المفهوم ويمتنع مفهوم کدا شی چرتا چې ممتنع فرض صدقه د هیڅ میر راځي د مفهوم ته علا کسین په ډیرو باندې ممتنع فرض د صدق د کسین نفس صدق ممتنع نه بلکې فرض د صدق ممتنع هاي ځکه چې کله چې موږ وایو کنه دا یو نو تبګه ده کوم چې وایو دا فرض ته کې لري ان امتنع صدقه على كثيرين نو دا ټیکته چې زید چې د ممتنع د صدق د کثیر نو بیا په پولیسو له فرض ته کې دی نه وي نه څنګه فرض ته کې مو ها ان لم يمتنع صدق ولا كثير نشي وایي کنه څنګه یعنی کوم ممتنع نو صدق د کثیر نو بیا ټیکته انسان به کلی شي ولا شی به کلی نشي دا شی فرض یو خبر مته څنګه ته ما خبرت بوش سموه او بريوس يوم وجه ممتنع صدق كثير يوم داو ممتنع فرض ده صدق كثير فده فرض بكون ولا شنو تكت زيت خد جزء شو تمام جزء بده فبيا بدل تتاوي شيء امتنع صدق ولا كثير يقول لك لم يمتنع صدقه على كثير لم يمتنع او الته په خبره چې موږ کلیات فرضیه چې کنه لا شی او لا موجود لا ممکن دا کلیات فرض کلیات فرضیه کنه هغه کلیات ولې کلیات ځکه تا ویل ته چې صدق په کثیر ممتنع صدق په کثیر ممتنع حالانکه دا کلی اې چې ممتنع نه صدق په کثیر خو چې او دا صدق په کثیر ممتنع فرض زیاده ورپوش ها او چې اوس حالت موږ چې دا فرض ته کوي اوس د څه کو حالت موږ چې ممتنع نه فرض د صدق په کسي ممتنع نه فرض د صدق په کسي په ډېر فرض کول شو اوس د فرض یو بل خبره ته ما بده تاسو ښه د فرض مراد تجویز عقلی ده ښه نفس بحث تقدیر نه دا سوال او جواب په شکل ته تاسو لکه انتظار خبره متن خطا شو کنه انت انا فرض کړه کسي په جزئی هذا بجزئين فهو جزئي ها كذا هين جواب كذا قال كده او جزاء جمله جوړه فهو جزئي يعني فهو زمير بده بفهم درجه فذلك المفهوم جزئي فهو يعني ده المفهوم والا يعني وان لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين شيء فكل يعني فهو كل ده شو ده اوس دې نه بیا تقسیمات سته کې بچاکي دا دغه چې دا په شپږ قسمه سو کلی دا کلی بیا داسې نو خو چې دا کلی بیا داسې چې دا کلی بیا داسې دا کلی په شپږ قسمه ده دا کلی په شپږ قسمه دا تقسیم په کلی کې په اعتبار د کتو سره چاوتا افراد ته دا افراد دا په شپږ قسمه ده کلی او ځکه چې دا کلی به خالی نه اوس
یا به د افراد وجود په خارج کې ممتنع وي لکه لا شيء لا ممکن لا موجود شریک الباری دا هغه کلیات دي چې دې د افراد وجود په خارج کې ممتنع ده ٹھیک یو یا دا چې دا به ممکن الافراد وي نو موږ تقابل وکړو یا ممکن الافراد یا وسی اما تاسو د امکان خبر کوله بدل تاسو په کاری کوس ښا دلته به اعتراض کوو تر نو جواب هغه به موږ ټول شی په کاری کوس نو دا کلی به خالي د افراد خارج ممتنع وي یا وسی وجود دای ممکن وي کوم تنه یو قسم دا شو شپږ قسمه جوړوم څه کا ایا ممکن وي نو ممکن وي نه امکان خو مستلزم قول نه ده دا هم بینه ثابت خبر ده چې امکان مستلزم چاره نه یعنی کوم شی ممکن خام خالي واقع لكن دا شی ممکن وي واقع دي نه دا چته بسر باندې ولاړ ممکن چې دا غورځي کنه هو واقع نه ده پوه امکان مستلزم قول نه ده نو یا به ممکن وي نو ممکن نه یا به واقع وي یا به نه یا به او امکان شته خو اشاره مو افراد موجود وي واقع به وي او یا به نه کو افراد په خارج کې ممکن وو خو موجود نه وو دا بل قسم شو لك عنقا کلی ده او د دې افراد د دنیا نه ختم شي نو ممکن دي چې پیدا شي خوشتنه غیر واقع دي غیر موجود دي یا به ممکن وي او واقع به هم موجود به هم چې موجودي یو د کډیر دي یا به یو یا به ډیری که یو خوشته خو سره د امکان د غیر نه یا سره د امتناع د غیر نه نو سره د امتناع د غیر نه لکه واجب شو لکه څوک شو واجب په خارج کې واجب الوجود دا کلی دی کنه چې وجود واجب کلی دی او خو په خارج کې صرف یو فرد دی چې واجب تعالی دی سره د امتناع د غیر نه سره د امتناع د چانه نور افراد وجود ممتنع دی ایا سره د امکان د غیر لکه شمس کلی دی خو په خارج کې د یو فرد دی چې موږ یې نو ٹھیک شو سره د امکان د غیر نور د بلاش کنه پوه شئ رانه بس واشه صحیح ده څه خبره نه ده سره د امکان د غیر نه نو چې په خارج کې یو فردي یا سره د امتناع د غیر نه یا سره د امکان د غیر څو قسم شو دوه دا شو دوه زارو کنه دوه نه وو چې په خارج کې وجود د افراد د سر نه ممتنع وي بلاش ممتنع نه ممکن د خوشتنه څه شو دواغو په بده کې ده یا بدیر وي یا بسې سره د تناهینا یا سره د لا تناهینا یا سره د متناهی وجود به افراد به خو متناهی به لکه کواکب سبعه سیاره شو کواکب سبعه شو سیاره شو نو کوكب کلی ده اداغه په خارج کې څو افراد دي دا افراد کواکب سبعه سیاره قمر عطارد زهره شمس مریخ او زحل او بل چې کوم مشتري تکه څو شو دا وشو کنه وشو نو افراد شو خارج کې مو متناهی دي لکه سبعه دي او وس چې کوم دي وکړل نه دي وکړل کنه خو شفته فلکیات جديده ګوره نو نه کړي خاطر تک شو نو وس نه شو او کنه نه درکات شو نه هغه څه مخ ته راشي یا به کوم دی شي او غیر متصل دي خو غیر متناهی دي دا مثال غي لکه نفوسنا تقش معلومات تعزى اسمه شو معلوم الله تعالى دا كل ده لون سمو افراد معلوم سمو افراد الله تعالى سمو معلومات غير متناهي دي كثير دي غير متناهي دي يا لك نفوسنا تقشف مذهبه كما نظم مذهب من خصوم نفوسنا تقري محدود دي نفسنا تقاول آدم عليه السلام اخرنا چې د قیامت اخرنه انسان پیدا شي دا نه پس بیا قیامت قائم شي محدود دي ګان خو مذهب د حکما او مهر کې چاروي اي تفصیل به کوم چې قائلین د قدم د عالم باندې او قیامت نشته خوش دا کړه سلسله بجاري خدا عقل نه مني ښا قدم د عالم عقل نه مني دغه دا چې په مخ ډیری کنه ډیر کبیر و دا زمونږ د خپل دور ته ګوره زه جوړ کوم موږ یو کولمو اوس موږ 15 کولمې شو دا کولمې دا اینم افراد سی واجب د اصلي کولمې شو کنه د څه په شي ګوره ځان ګوره د بل څه ځان ګوره دنیا کې دا یو کولمه 15 چند شو څه شو او څه د 15 سبب لږ چند دی سبب ډیر چند دی او څه د 15 چند والا دا انسان چې ډیری کنه
دا خامخا دی له ورشته د دنیا نشي زیواله د دنیا نشي زیواله قیامت خامخا بدې بزیږي نه او کنه تصفح بچا څو قسم شکر شپږ قسمونه زين ته کېناست اوس راشي خپل سبق ته برته مله وإلا فكلي امتنعت أفراده أو امتنعت أفراده نغاو القسم شو أو أمكنت كسو قسمنو بنجد أمكنت كي أول كي ولم توجد أمكنت ولم توجد كالعنقى أو وجد الواحد واحد أو كانت أو الكثير قبل كيني أو وجد الواحد أو الكثير أو وجد الواحد فقط أو الكثير دوشو فوجد الواحد مع إمكان الغير أو امتناعه سو قسم شو دوشو أو بكثير مع التناهي أو عدمه سوشو شفاك شو دواو سوشو فنشو اے په دې متن په دون وروسته اوس کوم تاسو بل خبره کومه خو اوس ته شرح ته کوم څه ښه اي مفهوم متعلق شه مته دا څه شوی لا ما تاسو ویل شي کومه ته وځي ويقول اي ما حصل في العقل لان المفهوم مصداق شو ما حصل في العقل دغه کده خو ته معنا وای ما ته ګوره تاسو چې دغه معنا نه واس کوي اوس مفهوم وای وګوره چې ځان په خبره په واله من ما يستفاد من اللفظ هغه چې مستفاد د لفظنا به دې باندې انه فهم من يسمى مفهوما وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى ومقصودا وباعتبار أن اللفظ الدال عليه يسمى مدلولا ما تريد أقولي وده مدلول وده معنى وده شاد ده معنى مدلول معنى ده مفهوم ترمنزا اتحاد ذاتي والتغير اعتباري شو وين كان يبقى كتا كوش قوله فرض صدقي وصد السؤال ما تتويجه بل سؤال بستانتك وما يوغ ما تتويجه فرض فائدة بيان كريم فرض فائدة فرض بكينا كلياتي ده لم توجد نري ده رسر نمو بلکې هغه چې افراد نه هغه بمنه کوم یو د تو قسم به وکشو کوم یو نن قاعده چې نشته کنه تخرج الصدق چې کنه ممتنع صدق په چا باندې ممتنع صدق کثیر نو کنه هغه ولنه ختم شي یو کوم یو امتناز افراد زونه من تلو وش کوم دا من سو اول کتاب دا من تلو په خبر ځان پوکا حاجه مخ ته بس العشاء نو هغه جدا خبره دی وی الفرض هاونا بمعنى دا وی ما ته ګورو چې سوال کوکا دا لفظ د فرض په دې فرض باندې اعتراض کوي یو لفظ د فرض د نه لګولو نو نقصانو اوس په دې فرض لګولو باندې اعتراض کوي فرض په دې ته وی محض تقدیر ته وی چې ز فرض کوم چې په شی په د اسمان زمکه دا دیوال فرض کې چې نشته کې نشته فرض کې جنشته فرض د محال جایز ده ته فرض کړل فرض د محال جایز ده دا استعمال کو په تعریف د کلی کې او د جزئی کې فرض زه ته هم چې دا کلی ده زه ته د جزئی کلی ولیکن دا ز کلی کوم دا فرض ته کېل زه فرض کوم چې د پټیرو صادق ته ځم دا زه فرض کوم او فرض د محال جایز ده دا خو محال نه ده زه فرض کوم چې دا په ډیرو صادق ده او تا فرض ویل چوپستا کولی شو حالانکه دا څه ده استاد تعریف چې کوم ده معنی نشي دخول د غیر نه د تعریف ته کلی دي معنی نشي دخول د غیر نه سب پکې جزئی پکې داخل شو او دا نقصان لفظ د زیادت د لفظ د فرض کړی دی دا ټکټ کې خبره جوړ شي د کټ کې جو نقصان کوي کله جو هم نقصان کوي کټ کې جو بیا نقصان کوي ورالې پکې کې وتی چې ډنډه پکې پریوته تجل بکے ځان خاصوا جواب کوي الفرض على معنی نه ګور هر ځای چې هر سورګه شاګل نه چرته چې فرض جو دغه تقدیر معنی مکوا کله فرض په معنا د تجویز عقلی راځي کله فرض په معنا د چا د تقدیر راځي دلته چې کوم خمانات کړي و چې زید د فرض کوم په ډیرو باندې چې په محالاتو کې ما فرض جایزي هغه فرض به معنی تقدیر ده عقل فرض ده ځان اخلم زبما د تجویز العقل اخلم چې عقل جایز غني او د زید فرض په ګڼو باندې د عقل جایز نه غني فخرج زيد من تعريف الكلية ولم يصدق تعريف الكلية عليه لأننا أخذنا لفظ الفرض بمعنى تجويز العقل ولم نحمله على معنى التقدير فهمت أم لا؟
ګوره چې په خبره ځان پوهه الفرض هنا بمعنى تجويز العقل للتقدير تقدير معنى کوي اعتبار محض اعتبار محض معنى سمنا لا صح فإنه لا يستحيل زكا لك ولنا للتقدير دا اعتبار محض ولنا لفتيك الستاوان نه تاوان په کې دا فإنه لا يستحيل وإننا محل تقدير صدق الجزئي لك زيد شوالا كسينا سبا محض اعتبار بكم چې څه ډېر صادق ته انا کی بنا پوښه دا معنا زما خلم تجويز العقل زكا اخلم بیا قول امتنعت افراد مثال ما شغله ها او لك ما لا مفهوم شو لا جزء شو پوښه په لا شريك الباري فرد مستغل الباري فرسته وشريك الباري فرد مستغل ده مثال كشريك الباري تعالى ٹھیک شو او بیا لم توجد داغي مثال صغير لك منقاشو لك سوق شو او بیا مع امكان الغير سرد امكان غيرنا سرد امتناع غيرنا سرد امكان غيرنا مثال خلوا شمس یو فرد شته شمس نور امکان شته کشمس قول امتناعي كمفهوم واجب الوجود لكن مفهوم بچا شو مفهوم ده واجب الوجود شو فدي امكانت کی ما شاهد استفه په لګا اوري کنه اوري اوس دا جوړه کنه دا څوي خبر ځان په کته سوال نه ماته ګوره کته امکان ذکرې پوښه په تحقیقات د امکان ذکرې مثل تدازه ته پوښه په خبره اندو شی بدت نخری دا زې به حل کې او کو تاغه نه ذکرې نو دلته کې نه بیا جو پوښه په فهم د مقام ګرام ده ته پوښ زدا شي کوم دلته سوال پتا شي کوجی په خبره ځان پوکا سوال پدې شو کې کنه چې زستانه دا تاسو کوم تاجي دا امکانات په مقابله د امتناعات کې راوړل د دې نه امکان خاص اخلي کې امکان عام اخلي تاسو درته کله دې امکان نه ته امکان خاص اخلي ځاخلي نو امکانات دلته موږ څو قسم راوستي پنځه امکانات نه موږ څو قسم راوستي ولته دې اقسمونه دایما دلته دې امکانات دلته څو قسم راوستي څو امکان نه امکانات دلته څو قسم راوستي یو پکې څوک واجب کنه کم یو واضح یو فرد واحد فقط سرد صحیح فرد واحد سرد امتناع هذا غيرنا دا هو قسم کنه تاج دام کنه امکان خاص واغس دا قسم دلاند څنګه راولې به کوم قسم واجب څنګه راولې امکان خاص سلب زرد جانبین ته وي او تغيغو پوښه په سلب زرد جانبین نه پوښه بلکې او واجب خو یو تر واجب ده وجود واجب ده سب ضرورت وجود نه نشته کنه او دلاند ناراضي او قدام كانت نكم امكان اخلي امكان عام اخلي تا ته پته دې امکان عام دلاند ممتنع راته کنه راته کله راته عدمي مقيد بجانب الادم دلاند ممتنع دا قسمه امكان عام مقيد بجانب الادم هغه ته موي ادشي کنه چې وجود سلم د جانب د وجودنا سلم د جانب د وجود ضروري نه عدم ضروري وي او کني چې عدم ضروري وي دا دغه قسم شو دا امکانات تاسو د امکان عام واخص د امکان عام د اقسام ما ممتنعون ده کنه ده كم قسم ځکه امکان عام په قسم نه مقيد بجانب وجود مقيد بجانب الادم ته مقيد بجانب وجود په جانب کې نشته مقيد بجانب الادم په دې کې بیا کته ممکن خاص او ممتنع دا غلان یو فرد نو دا امتناعات سره مقابله سم کې هر کله چې د امکان نه تا امکان کم امکان واغس امکان عام واغس نو ممتنعون د اقسام یو قسم ده تکشف مقابله سي نشو د امتناعات افراد سره او دا شنو کلمه چې ته مقابل کې د اسم سره دا اسم د کلمې قسم ده کنه ده ته به یا به کلمه یا به اسمي دا خبر غلطه ده کنه ته کې اسم خپل کلمه ده نو دلته کې ته د امکان مقابله د امتناعات سره څنګه کې دا مقابله ستا غلطه ده موشي کنه شي نو رالی پکې کې و دي جیدن د پکې پروته که خوځي نو سوځي ولی کان امکان خاص اخلي نو واجب د اقسام دلاندې غلط عدا د اقسام دلاندې دا صحیح نشو او کته امکان کنت نه کوم امکانات ته واغسه امکان عام دی واغسه نو ممتنعون دا غیب د بعض اقسام نه د اقسام لري نه ده تقابل صحیح نشو د امتناعات سره